ورسات اوس بل د صفات مخکې ذکر لیکن خاص ځکه فیکم عبارت دلته عام دی انتظار نه کوي په مؤمنین په بار د مؤمن کې الا دخل ولین زمواره څه مطلب منافق په دې معلومیږي ظاهری وتاړو ضروري منځ کوم ودا کوم او چې کله دشمن پتا باندې برید کوي ټول نه مخ کې الله ودا پکې به شریک تاسو ګرځوم به عزت دې مسلمانانو د خلکو وکړي دې ویل شي علامه د نفاق واولئک الله داخل شهم المعتدون هم دې تجاوزین دي ترغیب توبه ده پنځم نمبر آیات کې شویلی و خورا بداره الته مقصد بچو دی وینو دی دلته مقصد دا دی چې انسانانو د بیلوزه نه ځان ساتي وعده مو جوړ وفا په کوي دې کړ دی وعده کې سبه وفا په نه کوي فإن تابوا کری خلق توبه وسا اصلاح واقام الصلاه او پابندی نماز یو کړه زکات ورکې فإخوانكم داسا شورون دي بدین کې من بیانو علامات د منافقان لقوم يعلمون قوم له علم لري یا لا جدا جدا احکامات ورسات کتم صفات دي ان کې دوه قول دی یو دی کې معنا د ازاده دیم قول چې دی کې معنا د انده کدی ما کا ایمانهم دا قل لوزنا قسمنا من بعد عادهم رشید لوزننا او اعتراض وکي په دینکم ساسو بدین کې نو اوجه ائمه الكفر الله د کفر مشان ائمه الدامن ده او ش قتل کوي چې دوی کله په اسلام باندې اعتراض وکي یو لوزنه ما کدوا انهم يقينن ذي شيء نشتا لوزنا الله قسمنا ذي لعلهم شهدوا ينتهوا من شر كفرنا یو لوز دا بیلوزی دا ذکر کړه صبر ذکر کې بیلوزی کوي دین کې اعتراض کوي خاص کر کفر مشران وجني دا الله قتل کوي دا خلق الله د قسم بالکل لا ساتنه څنګه دوسر وعده باندې ودرېږي ورسات وسنور صفات دوی محمد صلی الله علیه وسلم د ملک نه استلې دي مکه نه وېسو کړه ستا مشران استلې دي ستا مجاهدین استلې دي نو دې خلق وال الله اوس پکاره دي ولی جګړه نه کوي الله قومن دی قوم سره نه کثو چې دي مات کړی دي دا خپل قسمونه او قصد کړی دی به اخراج رسول الله په اسلام او دوی اول شروع کړی دا پتا شمنه اول مراتن اول ځل بدر کې با گزارو کې یا ساسو دشمنانو سره کومک وکي اتخشونو مې تاسو یریږئ د دینه پر خودلو د قتال نفل الله تعالی ډیر لایق دې ویریږئ ان کنتم مؤمنین وجداش تاسو کې ایمان دې الله ایمان یې رب کار دا دوی نه یې شرم رب کار ورسات کې اعلان د قتال له پشپک نقطو باندې و جنگيږي یو خو د عذاب ورکه الله تاسو پلاس دیم الله به وشرمای دریم الله وتعالى کومک درکې سلام د مؤمنانو سنیو په خشي بنزم دی غصه ختم شي شپږم کې دي چې باج انسان هغه توبه باسي الله معاف شي قاتلوهم وجنګي دوی سره يعذب عذاب ور کې دي خلق الله تعالی به ايديكم شاسو بلا سنو دوی هغه مرکزونه بل الله تاسو په الله سنو باندې فتح کوي دا یو دوی مبشر مې الله دوی لرا دریم وينصركم وقومك بوغي ساسو عليهم دري په مقابل ويشبيخ بكي سنيد او قوم شمؤمنان دي خلق وي کنه زرمي په يخشو څه مطلب ډېر مؤمنان دي قید دي الله دې دشمن لدې قوي گزار ورکا چې په پوي شعر الحمدلله دا زړګي مې شخ په يخشو زړګي سم گزار ورکي الله کله گزار ورکا ختم بکی شي غيظ قلوبهم غسل زلون دا وي ويتوب الله قبل عليه توبه على من يشاء فاغشاش اللي غاري الله په حکمتونو والا دې شي په دې دشمنانو کې بعض دشمنانو چې څه توبه وباسي تاسو پوری موږ جنگي ارزګي شکست ورسات ترغیب دې جهاد او طریقه برات بعض خلک دي شو یې من قال لا اله الا الله دخل الجنه چې لا اله الا الله جنت ته بشي الله سید زیبو ورسره لازم یخنه لا اله الا الله چابي دا چابي کې لوړه جوړ غاکو نشته دي
دا خبر الله استاسو غلطه را زباول پتا سو من امتحان کوم مجاهدین در کې معلوم کوم یو هغه څوک معلوم مې جاسوسان دي دوا لا اله الا الله کار نه کیږي چې وس لا اله الا الله مې روزه په جنت لزم خو اسانه کار دی من قال لا اله الا الله دخل الجنه لا اله الا الله شرعیت لري ام حسبتم استاسو ګمان دی چې تاسو وفات کړئ شي بغیر د امتحان نه حال دا چې نبی معلوم کړي الله الذين انسانان جاهدوا چې جهاد کړي دې منکم ساسنا څه مطلب مجاهدین دي معلوم نشي ټول دی په یو طرف باندې جنت لزي دا ګران نه مجاهدین الله معلومهم او بل څوک معلومهم ولم يتخذوني دين ولي من دون الله شهاد الله ورسوله والمؤمنون ولي جدو سانا رازدار امام راغب لیکي ولي جسمنا كل من يعتمد عليه ارغه څه باغ اعتماد کړي شمانه جاسوس معلوم کوم والله خبير بما تعملون الله خبردار دی په هغه عمل چې تاسو کوي ورسره کې دوی معنی حاصل لري دوی سره موږ څنګه جګړه وکړو دوی خو جماعتونه جوړي پلاني ځای کې جماعت جوړ کې بدومره لگا پلاني ځای کې مدرسه جوړ کړه بدومره لگا دي خلکو سره څنګه جګړه وکړه ده الله و چې مسجد حرام هم جوړ کی خو عقیده د طاغوت په بسیده گزار وکړه ده په دې جماعت نه بچ نشي دغه اشاره ده نه مفسرین دغه آیات پته شي کې چې مؤمن انسان د کافر له دومره اختیار نه ورکی چې هغه د جمعه جوړي نه دي جوړي پوخ کړه کچې جوړ کړي اسه ونی لانه کې نه یې موږ له جمعه جوړ کې پلانونه جوړ کې دی آیت کې الله فرمایي چې مؤمنانو هیڅ چرتم کافرانو دا طاقت او اختیار ورنه کې چې تاسو په جمعه کې مالو لګي کافر له ساق د چې موږ جمعه جوړي موږ خپل جوړو ما كان من لا يقبل نه قبلي للمشركين دي مشرکان د پاره شابات کې مساجد الله د الله جمعتنا په دې شان چې اقرار کې اعلان پښیم په خپل ځانونو د کفر دا وې کار وکي مؤمن له جمعه جوړي اولئک الله د انسانان چې برباد دي اعمالهم د عملونه وفي النار هم خالدون دی په دې ور کې همیشه دې ټول اعمال برباد دي ورسا کې جواب سوال پیدا راغی نو دا جماعت باخر جوړی شوک الله دې جماعت متولی دې جماعت جوړولو حقدار مؤمن دی څوک مؤمن هغه جماعت جوړي فوق دې نه جوړي خام دې جوړي انما یقینا ابادی مساجد الله د الله جماعتنا جماعت آبادی به دوه قسمه ده یو ظاهری صفائی دویم باطنی د قران او سنت په درسونو باندې آباد ولر جماعت آبادی ده الله یې آباد کوي من آمن بالله شاشمان اور الله فرض سنئی واقام الصلاه او پابندی نماز او کړه او ات زکات ورکی زکات نه یریږي الا الله سوا د الله نام واقام الصلاه معنا نپلی شین کې ور سره فرایزونه فعسى امید دی اولئک داخلك الله وی من المحترین السمع العلان دې عمل بالله قبول کی د کافر انسان عمل الله نه قبلې ورس آیات کی اوس بل معنی ذکر کوي دې حاصل لري چې نیک اعمال څومره د کافرانو کې خو شرک شوی کې عمل برباد دي دا اصلي جواب د سوالو چې دې خلکو سره څنګه جګړه وکړو دغه کله خلک عمرې لمليږي یره پلانې مر دومره کومه کوي چې دومره اجین دلاړ جاسونه مسلمانانو لور کړو ګور اساس د عمل غریبانان دي جاسونه نه لري خیر اساس اجین هم په خپل جاسونه کې بوج الله وینا دلی چې اعتبار نشته اجعلتم آیا تاسو ګرځوي الله چې خړوبون کې دي اجان لرا جوړون کې د مسجد حرام جعلتم سقایت دامنا احلى سقایتی سخل دی اجان انت ور باندې سکی مسجد حرام جوړي دلته عبارت ده ک ایمان من پشان د ایمان دا چې ایمان لري بالله په الله او پرزو سنئی جهاد کې فی سبیل الله د الله په لار ایدات ور دا ندي برابر د الله پولیس څه مقصد یو سړی مجاهد دی الله پر ایمان لري په قیامت بل سړی د حاجانو خدمت کوي د مسجد حرام خدمت کوي لیکن عقیده کې کفر او شرک ایدات ور برابر دي قطعا الله نه دي برابر
والله الله تعالی چې لا يهدي القوم الظالمين چرته ثواب نه ورکړي ظالم او مشرک قوم لرا. ورسا کې علت بیان دا تربت مخ سردار یل ته ویني دي برابر دلته خود نه برابر وکړي الذين امنوا هغه انسانان چې ایمان راوړو واجر هجرت کړي دي او شهادت کړي د الله په لار کې بیا مالهم بر خپل مالونو ځانونو باندې اعظم درجه او چتی په اعتبار د درجه د الله پنيس اولئک هم الفائزون هم دي الله کامیاب دي. ایمان راوړو یو هجرت وکړي دوا جهاد وکړي درې دې درجه ډېر اوچه ده څه اوچه درجه ده. یبشرهم زیره ورکی دوی لا ربهم رب دوی برحمتنه برحمت منه برحمت باندې د خپل طرفنا. رحمت کې دوه معناګانې دي. یو قبولیت د عمل الله یو عمل دې قبول شي. دویم نجات د عذاب نه بچوي او پر سامندۍ باندې الله دې مجاهدین نظر عظیم وجنات باغون دي لهم مشتری دې لپاره فيها پای کې نعمتونه مقیم دوامدار خالدین فيها همیشه به پای کې ابدا همیشه. ان الله یقینا الله تعالی چې دا غسر اجر دې عظیم ډیر لوی. ورسا کې درې معنی دې حاصل لري. یره دا مجاهدین ډیر سادهګان دي ولی اوس موږ لوی پلان یې وښنه هغه خوا کې خمرور ولاړ دي هغه می پلان دی امر ترسوی دی الله چې کله دی رورو کله دی پلان کله دی ترسوی د کوپر ترچت او بیرغ لاندې ودرېدو در سخت گزار الله یو پکار دی اول د وجل پکار دی کو دې نو چې الله تم کافر شوي شو صح حکم وکي. یا ایها الذين امنوا ایمان والو لا تتخذوا من سياباكم داخل الپلاران اورنا اولیاء په دوستانه چې خوخي غنلې کفر لره علی الایمان په مقابل ایمان کې بچی چې کرنا کړه څنګه پلار تعبیر دا څنګه ور دی پلار دی چې کفر الله به کوي. اوس ډیر چې خلشتا چې د چې پلاران ورون سره دوستانه پالي خپل وری اې د کفر د سوري لاندې دی دا مې رور دی مړې ژوندې مشرکې الله تم کافر شوم دی مړي ژوند تم د ایمان نخلاص شوي. ومن واغشا چې دوستانه کړی دوی سره منکم ساسنا فاولئک دوی چې هم ظالمون الله په خپل لوی ظالمان دي. ورسات کې وصح حکم الله ذکر کې باز خلکو یې پلار مال ته ولاړ دي ورونه مال ته ځامن مو سره دي بل تجارتونه خرابېږي بنگلیم خرابېږي. الله استغفار ساورو صاحب چې استاکه سامان سا تجارت د جهاد نشتاله ډیر محترمي د الله قهر له انتظار شه و ځل الله جرلو باسم جر لازم مشری لیکلي وی مناسب دی ارمم الله چې په دې آیات باندې ځان وتلی چې آیات یې مصداق دیو کنه دی. امام رازی لیکلی دی یو طرف کې مصلحت دین نه بلکې د دنیا ترجیح دین لې په ټول آیاتونو کې ګران آیات دی دا قل معنا وایا ان کان اباکم کساسو پلاران او ابناکم ساسو بچی و اخوانکم دا ساسو نو ازواجکم ساسو کزي او ساسو خاندان و اموالنا او اغمالنا چې تاسو جمع کړی اقا تجارت تخشونه کساده چې تاسو یې د تخریبنا یره کوم جهاد شروع کوم ډیر لوی مالونه دي ټول ضبط بشي اب ختم کی او هغه کورونه ترزونه چې تاسو سره مینه بنگله می جوړه کړی دا بنگله باندې ډیره خرچه کړی ٹھیک ہے جهاد فرض دی کو اوس جهاد شروع کوم دا بنگله مان پات کی خا الله بنگله در نه پات کی آو بس ما دشمن شوي ته احب الیکم الله ډیر محترم تاسو من الله او رسوله الله نو د الله رسول او د جهاد په سبیل الله نه لکه جهاد ولې ذکر کی جهاد ذکر کی چې دا سبب دی لپاره د غلبې اسلام فتربصوا انتظار کوي حتا یاتي الله بامره چې الله راوړي خپل امر پتا سمانه مالا بربادم کی الله یې زبوستا شو وشنه والله الله تعالی لا يهدي القوم الفاسقين اجرتم نخلاص اذا عذاب نبي دين قوم توبه نو باسي فاسقين معنا مخالفت د الله او د الله رسول کړي ورسا کې تسلی رب داري ال تویل ګور په مخ کې شینو باندې پلار دی بچی دی ورور دی خزره مال دی تجارت دی بغلره په دې اعتماد مکوئ وسوي په کثرت می اعتماد نه پکار چرمو غوجال څخه نه کو چې کم مجاهدینو
چې کله مې چې په لکونو باندې مجاهدین برابر کړې به جګړه کو نه الله ودانا 15 کسان خصم کسان وحد کې 2000 مجاهدین وو حنین کې لزر سره مجاهدین وو 2000 نه وی دوی ویلې موږ څوک ماتای نو 2000 مجاهدین وو څلور زره کسان دشمنانو ته کمینګي کې نه صدا 2000 مجاهدین په چټ راواړول نبی صلی الله علیه وسلم پکې وقاو زرد اسنه کته شو سیرت والا لیکلی چې اسمانه بیرته سور شوی دشمن په طرف باندې کش کو خالد بن ولید هم کې سخت زخمی شو رسول الله ملګری ویلي خالد بن خاری هغه شو خیره پروت ډډه والے وا بالکل اندامونه ټول لګی دی و دلاسونه فونه مجاهدین ونه د نبی صلی الله علیه وسلم مخله راوړو دمه کې لاړ مبارک ورته په زخمونو باندې ولې څنګه وله متصل جګ جوړ شو دا معجزه الله ښکارا کړ ډیرواله بس مګرځا چې موږ دومره ډیر بسکه حنین کې الله 2000 کسان و لیکن څلور زره کسان ورته بری کمینګ کې نه صدې خو دې غری بغل کې د شکر چې دا ټول مجاهدین بسټ راوړل لقد ما یقینا ساس کوم کړه د الله تعالی په زینو زیتو کې په مواد نه معنا مغازی غزاګان کې د نبی صلی الله علیه وسلم په شون کې به تقریبا اته شی ونن څخه برخه اخستې و یوم حنین نو فرز حنین د تخصیص ولې وکي د پر وحم ده چې حنین کې الله مشرک کومک نه لري الله جواب کې چالتو دا مکه او طائف ما بین کې والا قال حوازن او ثقيف ولا وسدل التا ډیر خطرناک خلکو غشوشتون کې دور سره مجاهدین وو چونکی یعنی مسلمانانو د آداب له لحاظونو ساتونه ای سیده د وجنا ځاړم ګډوډ شو کله کله مجاهد نه وی دا غری غلط حرکت د وجنا غټول له نقصان ورسیږي اس پاټم چې تعجب کې واچول تاسو را کثرتهم ساسو ډیروالی د پینکړان کوم ساسو نه شینی شوشه او معنا د بلله بلکې تنگ شو علیکم الارض بدا سمانه داسمکا بیمار حبت سره د فراخي به وګرځیدلې مدبرین شاړون کې چا چې نه ایمان راوړی شو ملنډه موکړي وي نږدې و چې محمد فوج په درې بورګټ شي نږدې وای نبی صلی الله علیه وسلم یې ملګرو له راو ګرځي دوباره عمله شوکړه به نو دې تیز پکې لاړو درې دی د مشرو د سیرت درسونه کې دا ویل شي هغه زور جنرال نقشه ورکړه نقشه شي ورکړه لکه سترګې کار نه کوو غوګونی کار کوي توازن اور مې دې ګړو بوزو وې دې مشر خوار سره وړي دي چې مونږ تیخ ته ونه کوي دا ډېر ساده سره دی چې شکست ګډ شو به دا ټینګواله نش کولې اما قبه وشو درې دمه کې وسرو خړو کنه وي وشلو ثم انزل الله بالله نازل رضی الله عنه علی رسوله په دې خپل رسول الکه رسول باندې څنګه نازل یو ام انسان دی احتیاج لري سکینه لا دویم هغه ملګرو په خفګان باندې خپه شو کړه کلی امیر قومندان ډېر قوي شړي او مجاهدین له شکست سره شي نه ایسه پر باندې مسر راځي دام خپش متاثر شي سوره فاتحه کې برش وعلى المؤمنين او پر مؤمنانو باندې وانذر جنودن راسل کړه کارو لم تروها الله تعالی لیدل عذاب ورکه الذين انسانون چې کافرانو دي پلاسونو وذلك جزاء الكافرين تق جزاء الله د کافرانو د همیشه ثم يتوب كما تابرا بي الله تخفيف راوسو من بعد ذلك يدين ورس على من يشاء بشاشي وغخته والله غفور رحيم الله بخون کې مهربان دی دل دو سلور معنی د دې حاصل لارې چې موږ د دې سره څنګه جګړه وکړو دوی خو حج لمزي عمرې لمزي پلانې سبي شرط ویاله عمرې لا حج لا الله چې کله وسړې غندې عقیده کې طاغوتی وران دا کو څومره حجونه عمرې کوي دی اجونه عمرې الله هیڅ اعتبار نشته ودی باندې الله ګوره دوکانه شي چې پلانې خو حج لاله اوس خلاصه کې چې بدوګه کېږي مبارکي نه مشي ورشي راځي پلانې سي راغلي په خیر راغلي الله دې اعمال قبول منظور کړل دې ګنده عمل چرته قبلي نو ګندره یا ایها الذين امنوا ایمانوا علاو انما المشركون يقينا مشرکان نجس غندري ني نږدې کېږي د حج او عقل مجري حرام لا بعد عام ما زور شهید کال نام ولا يقرب من الحج بالطواف وان خفتم سر جواب السؤال
حاصل داري یره دې کافرانو سره لږ ځان یې کولم پکار دي اقتصاد غم بم کوي کنه به خدای باندې اقتصادي پابندي لګي به تجارتونه پټه پودري الله یې زبر مالدار راکم يهود به چې دې مالداري شي وین خفتم الله کشر ته دې فقرنا پسو فزر دې یغنیکم الله شمالدار به تاسو الله د فاز فضل ان شاء الله خو خشوا دې اشاره ده لا چې مالداري او غریبي دا ګور الله په اختیار کې دي چې بنده هیڅ حق نشته نه دا حق لري یقینا الله په حکمتونو والا لري دي جنو سدوی مېسا خاص کر و در شمرایت پوری حاصل بدی چې بدی کې بعد الله اسباب د قتال ذکر کی لا یؤمنون بالله ولا يحرمون دوا ولا يدينون دري وقالت اليهود الشرور وقالت النصارى بنظام مشابهت کی قول الذين كفروا شباب اتخذوا احبارهم ورهبانهم الله د رسول مقابل کې نور نیولې دي یریدون داخله غواړي چې دین د اسلام ختم کیا تا ولو کر الکافرون هم کافر دی الله ودا ولو کر المشركون مشرکان دي لسم دي لویل شي اسباب د قتال والذین یکنزون الذهب والفضه ولسم انځ در چې تخفیف اخروی دین ورس به دې بل رسمان الله به اراده کی و درش کې الله قباحت د مشرکین ذکر کې چې کوم عوام دي د ځان الله تحلیل او تحریم کوي دا آیت ربط مخ سره ده ال در مشرکانو بعد ذکر شو دلته اوس الله رضی عام حکم ذکر کوي قاتل الذين لا يوجنګي دا چا سره چې ایمان لري بالله بالله دلته عبارت ده ک ایمان الموحدین وشان د ایمان د توحید والا چې ظاهری خو ایمان راوړي لیکن بخار طاغوت کې الله یې ولاړ دی ولا بالیوم الاخر او نه په دې ورځو سنې باندې د علت دی چې قیامت باندې ایمان نه لري نو الله یې څنګه پروګرامونه کوي په الله او رسول ایمان وي بیا خو نه کول ولا يحرمون حرام نه غني ما شینه چې الله حرام کړی او رسول او الله رسول دین مراد عاشین دي تو سنت کې حرام دي قران کې یا تورات انجیل کې الله ورته ویلي چې دشمنان سره ما ودرېږي ما دیو سره خوا کې ودرېدو نو دا څنګه مؤمنان دي دویم بلکې درېمي ولای دینونه تابعداري نه کوي دین الحق الله د حق دین چې اسلام دی من الذين الله د هغه شان دی او تل کتاب چې دی ورکړی شوی کتاب حتی تر دې چې ورکې جزیه ان یدن په خپل لاس وهم او به خلق الله ذلیلان ان یدن کې اشاره ده لا نقد ورکې په زورا شاغرون کې اشاره ده چې اهل ذمه بانو شيږي دار اسلام کې پوښتنه مقامات عمر رضی الله عنه سره د عمر رضی الله عنه په سیرت کې بیان راشي ډیر شمه حدیث شوق والی کړی وي سپینې جامې باغون دینا اوچت منصبونو باندې فاتح کېږي نه جزیه ورکې په خپل لاس غلام بین راوړي خاص کر د شروالي کارونه وکوي دویم چت کې بوشيږي نه چې کله د مسلمانانو قافله او د ستروانې تاسو به حق نه لري چې په لار روانه ودرېږي به ابن کثیر فرمایي چې کله مسلمانانو د عمر نقشه پر خدا خبره بالعکس ده د ذلت ځای الته اوس مؤمن وسی هغه د نشراب کی د زنانو عزت اخی دا ورته څوکۍ پیرداری کوي د عزت جامع هغه يهود نصارا غوندي اوچت منصبونه باندې دی وسیږي په کوم لار باندې چې يهود نصارا روان دي چې پلارم په غلار نشیتلې اول بدوی ودرېږي چې کله کله هغه قافله کاروان تیر شو به بروسه مسلمانانو رواني دا دې رسالت حال ذکر عمر تابعداري پرې خو ورسات اوس بل صفته وقالت اليهود يهود ولدي عزير الله زويره دغه تشبيه په محبت کې حقيقي بچي بني لکه ابن عاتر لیکلي دي دا الله زوي وقالت النصارى الله النصارى ویل چې مسیح زوی د الله دی ذالک الله دې دی وینا په قلوبان نه افواههم افواه لفظ کی اشاره وکړه دی لا چې ای دلیل دوی سره نشته اق دلیل چې قرآن او سنت نه صرف اسی تعویل ما ویلي دوی مشابهت کې الله وی قول الذين ادوینا دا چې اسره کافران دي
اذن مراد عوام خلق دي مشرکین چې ملائک د الله لوري نه دي چاوي کشتران چا تعبیر مشران دي د يهود نو سواراونه چاوي دین مراد هغه بوزیا برحمت خلق دي تاریخ ابو زهره کې دا تفسیری لیکي چاوي چې دین مراد اندوان دي نقاتلهم الله ودي وجني دای خلق الله كم خوا ګرځولې شه توحیدنا يفكون خیره ورته الله وکړه دې وسبل صفات واري مولیان او پیرانو بشروان دي مولا او پیر شورده سو یا غمني پیر شه بشي ویلي دي مولا شه بشي ویلي دي مولا او پیر چې حلال کیا حلال غني دین ولدي احبارهم الله د خپل مولیان او رحمانهم د قشان د خپل پیران رحمانه من د الله نه یری اربابن سمن اختیار مند عدی بن حاتم ویل یا رسول الله خور مخې ما نه اورده به ور سره اورو وېزمن بارک الله ولې اربابن مو ارباب نه دی نیولې وستا مولا چې شی به حلال کتاب حلال غنو کنه او دا قمانه درب ده وسم داشته یره ټیک دا حدیث دی لیکن زمون بری مذهب کې نشتا زمون بری مسلک کې نشتا زمون د شیخ نه دا نقل لري زمون د پیر شمن نقل لري دا صفت يهود دي ارباب من دون الله دي ویل شي شرک په تحکیم او تشریع ای به شی حلال کې به حلال غنو یو شی به کله حرام کې به حرام غنو والمسيح او ولد الى مسيح زوید مریم الها رد شرک الالوهیت وما امروا سره جواب سوال کی دې شی دوی ویل شي وکړه چې تاسو یې حساب بندګي وکي جواب نه دوی ته امر نو کړی شوی دی پر کتابونو کې الا ليعبدوا مگر د دې خبرې شې بندګي وکي دی یو حقدار د بندګي شغل الله دی سورې بینه کې برش نتیجه سره لا اله الله نشته حقدار د بندګي الا هو سوا دا سبحان الله پاک دی اما دا څنګه شریکون چې دی برخداران جوړي د الله سره ورسات کې بیان دی کې يهود نصاراو دی بچین دی کوشش کوي چې د اسلام بنیاد او جوړو وباسو الله دا چرته کې د اسلام میثاق د شلک مر لاندې وسړي پوکي کې پوکي د خپل سر به وپړسي سمو خیر لې چې په دې پوکي باندې مدارانه ختم شي دا اصل الله یزاني برباد کی سورہ سب اته کې هم د آیات راشي الته ویلې په علماء راوړل دي مقام کې راوړل دي دلته بیان د سبب د قتال دی او الته مفعول حذف کې دغه مقصد دی هغه یریدون داخل اراده لري چې ختم کې نور الله توحید الله وقل قلوبان نه ويقبل لنا من الله يريد خازن دې کې معنا لا يفعل نه غواړي الله تعالی الا ان يتم نوره مگر دا خبره چې پوره کړه ولو کرے الکافرون اگر کافرانه بدګنی کافر بخپکی خو زب الله اسلام غالب قوم ورسا دغه واستکمل کې د ما قبل سورې فتح کې مشایت راشي څنګه تکمیلې هو الذي الله ازاد يا رسول رسوله چې لګلې خپل رسول بل هدا په هدایت ودين الحق او په حق دین مراد احکام بل هدا مراد عقاید دی توحید او قران لیو سره چې الله غالب پیدا دین په ټولو دینونو یا خبر ورکی الله نبی له دې ټول دین اگر که مشرکان بد غني مخویل الکافرون دلته ویلي مشرکون آلته چونکی د نور مسله او د نور سره چې کفر دی تیارا دلته توحید دی توحید چې شرک دی